ښکلاګانو سیمه سنگر کلیل په هر موسم کې د سیلانیانو مسکن وي. په اوړي کې د ګرمۍ نه د بچ کېدو او په ژمي کې د واورې ورېدو لپاره ډېر میلمانه دې اړخ ته را روان وي. که یو طرف ته په دې علاقه کې د خلکو زړونو ته سکون میلاویږي، نو بل طرف ته د دې سیمې د خطرو نه ډک موړونو د ډېرو خلکو ژوند د مرګ اړخ ته بوتلی دی. د کلیل کنډو نه لږ شانته لاندې د سوات طرف ته د خطرناک موړ د لاسه تقریبا 2 کسان وفات شوي دي. د تانه کوکارۍ ایسیچو روشنلي د دې دپاره د لرګو نه سیفټي وال جوړ کړو او د خطرې بورډ یې پې اویزان کړو چې دې ځای ته راتلونکي خلکو ته پته لګي چې دلته خطره ده. په دې موقع باندې د پولیس سره ملاتړ د KKK تنظیم ملګرو د ایسیچو روشنلي او د هغه د ملګرو د وس مطابق د ښه کار کولو ستاینه وکړي. ایسیچو صاحب روشنلي خان او دغه د ټیم انتهایی شکریه دا کومه چې دی د عوامي فلاح و بهبود دپاره په دې ځای باندې دا کوم اکټیویټي چې دی روانه ده او دا سیفټي وال کوي د خپل هدف پورې، نو اگر چې دا کافي نه ده خو د دې بس هم دغه رسي، نو دی چې دا کم کوشش کوي او کم همت کوي او دا سیفټي پروسیسینګ چې کوم روان دی نو دا د ستاینې وړ دی. زموږ ایسیچو صاحب دونه توان نه لري چې د دې دپاره څه فنډ یا بجټ وباسي. اوله خبره خو دا ده چې کوم ډپارټمنټ دی د روډ په حواله سره پکار ده چې هغه دې ته مزید پشتي وکړي او دا ریکور کړي. دلته کې 8 اکسیډنټ شوي دي، مرګونه شوي دي، نو د ایسیچو صاحب زه یو ځل بیا شکریه ادا کوم چې دا وړې خبرې نه دي دا کوم چې دی نشاندهي کوي. دې خونړي او خطرناک موړ ډېرې ځوانۍ مرګي ته حواله کړي دي چې د وجې نه ډېر بچي یتیمان او د ډېرو میندو ارمانونه خاورې ایرې شوي دي. د جان و مال محافظان پولیس نن د دې د مخنیوي لپاره راپاڅېدلي دي او د وس مطابق د لرګو جالې ورته تیار کړو. په دې موقع باندې ایسیچو روشنلي په اسون نیوز سره د خبرو ترو په وخت ووي. د دې مقصد زمونږ دا نه ده چې یا مونږ چاته ځان وښاوي یا نور څه وکړو. د دې مقصد صرف زمونږ دا ده چې دلته چې کم خلک راځي، ټورسټ راځي، چکر له څوک راځي یا څوک اخوا بونیر ته وړي، سوات ته راوړي، نو هغو ته د دې ځای معلومات نشته چې دا څومره ګهرایي کې دی یا څومره خطرناک موړ دی. دلته مخکې هم اکسیډنټ شوي 7 کسان دلته ډېډ شوي. دې چې کوم متعلقه هایوې اتارټي ده او دا خواست کوو چې دا خو ارزي او کار شی دی، خو د دې په ځای باندې دې ته یو بورجه وشي مستقل، نو دا به نور هم محفوظ شي. نو دا خو هغو ارزي کار وکړو، د خپل وس مطابق هغو خپل کار وکړو، خو د هایوې اتارټي د زما دا خواست دی چې دلته کې مستقل بنیاد باندې هغه خپل کار وکړي، نو دا به ډېر ښه وي. ځایي اوسېدونکي وایي چې دا خو دوی د خپل وس مطابق یو ارزي کار وکړو، لیکن د روډ محکمې نه یې غوښتنه کړې ده چې د دې لپاره دوی په پوري توګه سیفټي وال جوړ کړي چې دې سیلانه سیمې ته راتلونکي خلک د مرګ نه بچ پاتې شي. صمد انجم، پاسون نیوز، کلیل، سوات.